أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لدې ځګین د سورت نمبر باب شروع شو او دا به د 59 نمبر آیت پورې دا جاری. په دې کې د مسلمانانو لپاره تهدید دی، يرول دي چې د کافرانو سره په موالات او دوستانه نه کوي. د کافرانو سره دوستانه کول حرام دي. د کافرانو سره همدردي کول او د هغې سره نور مناسب معاملات ساتل هغې باس مخکې تر شوی دی. خو یو اهم مضمون دا دی چې کافرانو سره موالات چې کوم دي دا حرام دي او دا منع دي. موالات دوستۍ ته ویل کېږي. په احادیثو کتابونو کې ته عام موالات الکفار ذکر کېږي، دا لفظ استعمالیږي. په کومو شیزونو باندې چې ایمان ماتېږي، نواقض الایمان کې داخل دي، هغه نواقض الایمان کې یو کفارو سره دوستانه کول دي، د سره ایمان ماتېږي، ختمېږي. بیا به سړی به نور مسلمان خو د یو ټکي په وجه باندې به د اسلام نه مکمل وزګار شوی. لکه سړی چې روغ رمټ اودس کړی خو معمولي ځای په یې نه شي او غوڼ اودس یې ختم شي، دغه شان دی به نور مسلمان ښکاري خو د ایمان به یې نه. دې سیستم موالات الکفار ویلی کېږي، دا حرام دي او دا په دې سره ایمان ماتېږي. نو په اول سر کې به تهدید د مؤمنانو ذکر شي چې د کافرانو سره د اهل کتابو سره دوستانې مه کوئ. دویم مرحله کې به د منافقینو دپاره به زجر ذکر شي. هغه خلک منافق هغې ته ویل کېږي، نفاق اصل کې سوري ته ویل کېږي. د سورې چې اول سر یو سر یې معلوم یو بل سر یې نه معلوم چې کم طرف باندې سورې وتی دی. نو د منافق هم داسې حال وي، ظاهره به د یو چا سره ولاړ پټ به نه معلوم چې د چا سره ولاړ دی. دا د منافق علامات دي. د منافقینو دپاره به سخت رټنې ذکر چې بظاهر د مسلمانانو سره ځان شمارلی دی، اسلامي شکل او اسلامي لباس اختیار کړی دی او پټ کار یې بل چاله شروع کړی دی. نو د هغې دپاره به سخت زواجر ذکر شي چې الله تعالی به دا مسلمانان غالب کړي، تاسو به شرمېدلي پاتې شئ. دغه شان ستاسو دا رازونه به الله تعالی مسلمانانو باندې راواضح کړي او دغه پټ رازونه به الله تعالی مسلمانانو ته خبر کړي، په شرمونو باندې به وشرمېږئ. نو به دغه دو جملو سره د هغوی سخته رټنه ذکر شوې ده. دا را 59 پورې خلاصه شوه. اوس دې ذکر کې الله تعالی وایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. ای هغه کسانو تاسو ایمان راوړلی منې سئ یهود او نصارا لره اولیاء په دوستۍ سره. دوستي سره کافران نیول د دې خپل علامات دي. لکه ډېر خلک به داسې چې دا دعوه به کوي کلکه باندې به ثابتوي چې موږ کفارو سره دوستانه نشته، خو د دې خپل علامات چې کله هغه موجود شو دی به هغوی په دوستۍ کې شماري. اگر چې دی به هغو ته کافران وایي دی به وایي زه بد ګڼمه، خو دی په موالات کې داخل شو. یو په هغې کې دا دی چې د مسلمانانو پټ رازونه معلومول او کافرانو ته ورکول. دا د دوستۍ کلک دلیل دی چې دا د اسلام مخالف د بل چا سره ولاړ دی. اگر چې که دی په پیسو په عوض دا کار کوي، په غټو چې تنخواګانو باندې کوي، هر څه چې کوي هغې کې زموږ څه کار نشته، خو کافرانو ته پټ معلومات ورکول دا د نواقض الایمان نه دي، دا د موالات ښکاره علامات دي. دویم نمبر د کافرانو شکل صورت اختیارول بغیر څه د اکراه نه، بغیر د زور او د مجبورۍ نه. د کافرانو شکل اختیارول او د خپل شکل نه نفرت کول، د خپل اسلامي شکل نه نفرت کول، دا هم د په موالات کې داخل دي. او په دې وجه باندې د عبدالله بن باز د سعودي عرب چې کوم مفتي اعظم دی، دغه فتوا دا ده چې پینټ شرټ ټایي کې مونځ نه کېږي. کم کس چې دا اغوستلی او دا د خلکو امامت کوي نو خلکو ته هدایت دی چې ځان ته وساتي. دا هغه فتوا ده، ځکه چې دا لباس د کفارو دی او د هغوی سره مشابهت بغیر څه د اکراه د زور نه، بغیر مجبورۍ نه، د دې نه دا تشبه بالکفار په موالاتو کې داخل لا هغوی سره دوستانه معلومیږي. نو په دې وجه باندې داسې خطرناک شو. دریم نمبر د خپل اسلامي نصاب نه بغیر د کافرانو نصاب اختیارول، یعنی هغوی چې کم تعلیمي نصاب دی د خپل اسلامي نظام او اسلامي نصاب په مقابل کې د هغوی نصاب خوښول، ویل، رایج کول، د هغې ترویج کول، هغې تایید کول، دا په موالاتو کې داخل دی.
نو دغې نه وروسته د کافرانو ځینې خبرې خوښول چې یاره کافران کار څنګه دي، خو دا یو خبره ټیک ده چې بس اقتصاد یې داسې دی او سیاست یې داسې دی او نظام یې داسې دی او شکل یې داسې دی، یو ټکی تر اخیسته د هغې تایید کول او د اسلام په مقابل کې تایید کول. لکه زموږ ډېر خلک چاینا ته لاړل، اول ته کې د هغه تعلیم نه او د هغه تربیت نه وروسته چې کوم دهریت کمیونسټي ده په اسلام اعتراضونه شروع کړل، د اسلام نه د براعت اعلان وکړ. ډېرو خلکو زموږ د میدان خلک پکې شامل دي، ډېر خلک. او هغلته کې هغوی وویل چې د چاینا کومه فارموله ده د اقتصاد دپاره چې هر شی خوره د هېڅ شي نه مخ ماړوه، نو ته به مالداره شي، غربت به دې ختم شي. که مږې مخې درتلې که پیشوګان درتلل خو څه شی معاف کوه مه، چې کوم شی د موندنو ایستی خوره حرام او حلال پکې مه کوه، نو ته به ډېر ښه مخکې لاړ چې ترقي به وکړي. نو اوس دغه خلک چې کوم دي دا موالات الکفار کې داخل دي، ځکه یو څه الله تعالی قطعي حرام کړی دی چې مه یې خوره، پته امتحان دی. او دلته کې وایي چې نه موږ خو واورېدل چې اقتصاد والا قوي کېږي چې دا ټوله برداري پکې وخوري. نو دا د نواقض الایمان مرتکب دي، که دوی مونځ کوي که نه کوي، که دوی کلمه ویل که نه وایي، باقي زموږ څه کار نشته. دې ځکه کې د دې آیت شان نزول چې کوم دی هغې باره کې امام ابن جریر رحمه الله لیکلي دي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راغی، هجرت یې وکړو، مدینه کې چې کوم خلک اوسېده نو د یهودیانو غټې قبیلې پکې دوه وي، یو بنو قریظه او بل بنو نذیر، او د مشرکانو نه اوس او خزرج. په دې کې دا کم چې یهود دین دا ډېر منظم عسکري او جنگي خلک، ډېر هوښیار خلک، او د اهل کتاب او تعلیم یافته خلک او تعلیم یافته سړی که کافر شي هم خطرناک وي، که مسلمان یې هم د اسلام لپاره ډېر څه کولی شي. نو د دوی سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاهده ولیکله، د بنو قریظه سره معاهده وشوله، او داسې معاهده وشوله چې تاسو به موږ باندې حملې نه کوئ، موږ سره به جنګ نه کوئ، موږ به تاسو حملې نه کوو. دویمه دا ده چې زموږ کم دشمنان دي په موږ یې حمله کوله، نو تاسو به د هغه دشمنانو زموږ دشمنانو ته به سپورټ نه ورکوئ، د هغې تایید به نه کوئ، نه به ورته لار ښایئ، نه به ورله اسلحه ورکوئ، نه به مرسته کوئ، نه به زموږ معلومات هغوی ته ورکوئ، هېڅ تایید به زموږ دشمنانو نه کوئ. په دې معاهده ولیکل شوه. او د هغې په مقابل کې چې کله بنو قریظه باندې حمله کېږي، نو د مدینې منورې مسلمانان به د بنو قریظه د مخالفینو سره هېڅ لاس نه کوي. دا معاهده چې کله ولیکل شوه، یهودو عمل داسې دی چې بظاهره باندې دوستاني او پټې دشمنۍ او سازشونه، دا د هغې مستقله پیشه. یهودیانو د دې معاهدې نه دوه قسمه فایده پورته کړه. یو دا ده چې په مسلمانانو کې دوی وردننوتل، او د هغوی کې چې کم کمزوري مسلمانانو د هغوی په ذریعه باندې د مسلمانانو پټ رازونه به معلومول، او د مکې مشرکانو ته یې په خطونو کې لېږل. دویم مکې مشرکانو ته یې غټ خط ولیکه، په هغې کې غټه کیسه ولیکلی شوه. یو پکې دا وه چې په مدینه منوره کې چې کومې قلاګانې د یهودیانو دي، په هغې کې به تاسو له موږ پټ ځای درکړو، پناه به درکړو، تاسو خپل اصلاحي او عسکر را جمع کړئ، هغې ته د شپې پای کې پناه واخلئ. چې کله مکمل تیاری ونیو، موږ به د مسلمانانو کمزورۍ معلوموو او د هغې معلومات به را جمع کوو، د کمزوري ځان او په هغې باندې د شپې تاسو حمله وکړئ، په داسې حال کې چې مسلمانان به خبر هم نه چې موږ باندې څوک حمله کوي، ځکه مکه معظمه خو ډېر لرې ځای د هغې نه چې خلک روانېږي او دونه سفر یې کوي، خو مدینې والا ته پته لګي چې دلته کې مخکې راغلي لږ لږ را جمع شوي او په قلاګانو کې پناه اخیستلي او بیا ناڅاپي حمله وکړي، چاته پته نه لګي. د دې سره سره یې داسې خلک وله تیار کړه چې هغوی ظاهره باندې مسلمانانو پټې د کافرانو سره ډېر محبت تعلق لارو، لکه عبدالله ابن ابی ابن سلول د هغه ملګري. هغې ولېږل چې مسلمانانو محورونو ته داخل شي، مسلمانان چې څونه مشورې بحثونه کوي په ټولو باندې نظر وساتئ، او دغه خبرې را جمع کوي چې موږ د مکې مشرکانو ته ولیږو چې هغې به دوی باندې حمله وکړي، دوی ختم شي. الله تعالی د وحي په ذریعه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ورکړه چې یهودیانو داسې پروګرام نیولی دی چې ستاسو معلومات جمع کوي، مشرکانو ته یې ورکوي، او د هغوی سره خبره شوې ده، هغوی به را جمع کېږي، دوی به قلاګانو کې به پناه اخلي، بیا به تاسو ناڅاپي حمله کوي. کله چې نبي علیه السلام د یهودیانو د دې سازش اعلان مسلمانانو ته وکړو چې یهودیانو داسې پروګرام نیولی دی، نو عباده ابن صامت رضی الله عنه پاسېد او ویل چې دا دومره شریر خلک دی، دومره خطرناک خلک دی، زموږ د دوی سره هېڅ معاهده نشته، موږ د هېڅ معاهدې نور پابند نه پاتې کېږو، او موږ ورته اعلان کوو چې موږ تاسو سره صلح ختمه شوله، اوس چې کم ځای کې د باندې زموږ لاس برکېدو موږ هم پرېږدو نه. او عبدالله ابن ابی ابن سلول او د هغه ملګري نور منافقین دوی را پاسېده ویل نه دا خبرې مه کوئ. ټیک ده چې د الله تعالی پیغمبر ته به وحي شوي، الله به ورته ویلي چې دا سازش دی او په موږ باندې حمله کوي، موږ خرابوي، دا خبرې په خپل ځای باندې دي، خو د حالاتو پته نه لګي. کېدای شي که موږ باندې سبا لقات مدینه منوره کې راشي، بیا موږ سره یهودیان به لاس نه کوي، موږ سره مرسته نه کوي. دغه شان ده کې که موږ بیماران شو
د يهوديان به زموږ سره به تعاون نه کوي باغې کې که موږ نه باندې د بل ځای نه حمله وشي يهوديانو تعاون ته زموږ ضرورت موږ سره تعاون بیا نه کوي ځکه زموږ سره معاهده نشته دښمني به شروع شي نو ویل قرآني آیاتونه د الله تعالی وحی په خپل ځای باندې دا منافقین ویل خو د وخت ضرورت دا ده چې موږ د يهوديانو سره تعلق به حال ساتو الله تعالی د آیاتونه نازل کړ صریح د قرآن عیسی وکړه او د قیامت پورې مسلمانانو ته تعلیم شو چې يهود او نصارا سره موالات د نواقض الایمان نه دي ایمان په ماتيږي که خلک ارسه چې وایي چې حالات خنه دي حالات بده شي حالات باغشي او دسی بو شي هغه سی بوج دا هر څه چې خلک وایي خو الله تعالی خپل نظام باندې پويږي الله تعالی حکم دا د يهود او نصارا سره دوستانه مکوي نو الله تعالی وایي لا تتخذوا من سي اليهود يهوديان والنصارى نصرانيان اولیاء اب دوستي سره پټ رازونه مور کوي دا غوي شکل مې اختیاروي دا غوي سره به جنگي حالاتو کې مرسته مکوي د موالات علامات دي جنگي حالاتو کې د دې سره مرسته کول دا هم په نواقضو کې داخلي دا ډېر روایتونه ثابت دي په دې کې یو مشهوره واقعه د ابو رغال چې کما د ابراهه په زمانه کې دی په مکه معظمه باندې حمله وکړه او د ابو رغال د طائف کې اوس پرنګي سړی ولته مال ساتو نو کله چې د ابراهه لخر طائف ته راورسېد نو دغه ابو رغال یې ونیو ځینې روایتو کې دي چې په زور یې نیولی او ځینو کې دا دی چې نه په خوښه باندې لالچ یې ورکړی او ورته یې ویلي چې موږ د خانه کعبې ته لار نه ده معلومه ده لار راوښیه نو دې ته مخکې شول چې صحیح ده زه به لار در وښیم راځئ راپسې یو ځګن ته چې ورسېدل نو هلته کې الله تعالی ابو رغال ایسته مړ کړو مکې ته راونه رسېد چې کله یې مړ کړه نو دې ابراهه داسې وکړله چې مسلمانان د قریشو کم خلک چې هغې راوغوښتل نور کسانو او ورته یې وویل تاسو په کومه طریقه باندې خپل مړي ښخوئ نو دا واخلئ او خپل کفان او جنازه څنګه تاسو کوی هغسې ورله وکئ قبر یې ورله وکړ نو څه مناسب انداز چې د هغوی څنګه رواج هغسې ورله ښخ کړو شناخت یې بوله ودرول کله چې ابراهه حمله وکړه مکه باندې الله تعالی دوی حمله ناکام کړله دوی ماتې وخوړله قریش چې کله خبر شو چې دغه د ملت ابراهیمي باندې وو په دې مسایلو باندې پوهېدل هغوی ته پته ولګېده چې ابو رغال دغه ځای پورې راوستلي د دومره لارو ته ابو رغال ښودل نو خلک پسې لاړه چې معلومات یې وکړه ول شی مړ دی دی قبر دی نو که مړ یې راوړ د قبر یې ولا د کاڼو باران وکړو چې هسې مړ دی خو د کرک او نفرت په باندې لازمي ده نو د قبر به ولایستولو قبر یې ول په کاڼو باندې ساز پټ کړو ویشتې وله خپل د نفرت اظهار یې وکړو چې تا دومره لار ورښودل راوستلی دی دویمه واقعه به دی کې د حاتب ابن ابي طوایي ده کم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه کې کم خط لیکل شوی او مکه معظمه ته لیکل شوی او مکه په باقي باندې باس تر شوی او بیا دا کس گرفتار شو او دا په بدر صحابه کې ولوی خلکو کې نو هغه کې هم د عمر فاروق رضی الله عنه په سره دا و چې خط لیکل د معلومات ور کړی دي لہذا تاسو ته غاړه شي دا سارتي و خو نبی علیہ السلام باندې کو او وجه دا و ته بیان کړه دلیل دا و چې دا بدر صحابه کې دي بدر صحابه بارک الله تعالی ویل چې ما بخلی دي کې دې شي الله تعالی ویل اجازه ورکړه یو د پول اختیار لري یا به اجتهاد کې خطا شوی لہذا تاسو دا وجه لنشي کله چې دا راوخته دا ورته ویل چې ما به خط کې دومره لیکلي خط الته موجود چې مکی والا به یو ځل به تاسو باندې حمله کوي ورې قریش تاسو خيار وسیږي نور به کې نو مجاهدینو مقدار موجودو دا به تاریخ چې ردینه کافرانو د هیڅ فائدہ نه حاصلې ده او دوی ختم نه دي د پاره لیکلي دي چې دا غوښ زمای همدردی حاصل شي الته کې زما زنانه او ماشومان الته کې دي چې اصل نه چې مکی باندې دوی حمله کوي او مخکې دا غي زور زما د ماشومان او د زنانه او باسي خو به شهیدان کی نو دوی همدردی د پاره د ختم لیکلي دي تفسیری معلومات معقوله نه دي ورکړي او ځکه کې ایمان لره مسلمان یم بیا د نبی رسول الله په سری په وجه جماعت چې په بدري صحابه کې دي پرې خودل شي داسې نور واقعات شته دی خو دا ټول حاصل لدی چې په جنگي حالاتو کې کافرانو ته معلومات ورکول د مسلمانانو پټ رازونه ورخودل مرکزونه ورخودل د نواقض الایمانو کې دي به سره ایمان ختميږي الله تعالی بعضهم اولیاء او بعض ردوینه دوستان د بعض نور دي يهود او نصارا کې يهوديان په خپل منځونو کې دوستانه لري یو بل سره نصرانيان په خپل منځونو کې یو بل سره تعلق دي ذکر دوستانه معیار د عقیده او نظریه ده نو هغه کوم د يهوديانو د يهودي نظریه والا خلکو بس دوستانه ده د نصراني نظریه والا خپل منځونه کې دوستانه ده او دا کافران دي تاسو ایمان لرئ تاسو د غیر کفریات خلاف یې تاسو څنګه ولې چې د کافرانو دوستانه ونیسئ بلکې دا ممکن نه ده بلکې د نظریه دار مدار په عقیده سره دی او تاسو عقیده ځان له عقیده ځان د انبیاء سره تعاون کوي ومن يتولهم منكم فانه منهم
چا چې دوستانه وکړه د دوی سره د يهوديانو او د عیسایانو سره منکم استاسونه دوستانی علامات تاسو ته ویلو چې کافرانو سره اصلي همدردي د ګناه نه ده په جنگي حالاتو کې د سره تعاون کول معلومات ورکول دا موالات دي دغه شان د هغوی د وجه نه په خپلو ځینې اسلامي احکامو نه منکرېدل او په هغې باندې اعتراضونه کول دا موالات دي نو چې چا دا کار وکړو فانه منهم یقینا دا د هغوی نه شمار شو څه مطلب اوس د مسلمانانو ډلې نه بهر دی دی به ښه منځونه هم لرې کوي او ډېر حجونه به هم کړي او ډېر څه به هم کړي خو دا اوس په یهودو نصارو کې شمار دی د مسلمان نه دی په دې وجه باندې ډېر خلک د اسلامي او د علماو په شکل کې هغوی لپاره کار کوي کومه زمانه کې چې برطانویان په دې علاقه باندې قابض و په هغه زمانه کې یو سړی دی بیټالوي په نوم باندې مشهور دی ډېر غټې غټې دعوې کوي اوس هم خلک حوالې ورکوي ډېر خلک یې اوس هم تابعدار دي د برطانیې په زمانه کې هغه یو کتاب لیکلی دی الاقتصاد فی مسائل الجهاد د جهاد په مسایلو کې درمیانوي روي کول او هغې باندې تحقیق کول یو کتاب یې ولیکو کتاب اصول دا لیکلي دي چې جهاد دې ته ویلی کېږي چې کوم صاحب شوکت او د اقتدار والا سړی غټ کس کافر که مسلمان وي دی له پکې اعتبار نشته او خلک د بغاوت پکې حکومت یې نه مني نو وایي دغه صاحب شوکت او اقتدار والا سړی د خپل خلک ماتحت کولو دپاره چې کوم جنګ کوي دته وایي جهاد وایي بیا دی وایي چې صاحب شوکت په دې زمانه کې برطانیه ده هغې غونډه ایش یعنې وله یو لوی قوت اقتدار دی لهذا د برطانیې چې څوک مخالفت کوي نو دا غداران دي خاینان دي باغیان دي واجب القتل دي د بدوی د مجاهدینو خلاف ورکړه بیا د هغې نه وروسته داسې حالات روانو کله چې د اسماعیل شهید تحریک شروع شو تحریک مجاهدین په نوم باندې ام په ملتان کې یو سړی پورته شو او دعوه یې وکړله چې زه د داسې خاندان سره تعلق لرم او داسې علمیت لرم چې زه د مسلمانانو اسلامي خلیفه یم او دغه اسماعیل شهید او سید احمد شهید ته ما خو اجازه نه ده ورکړې لاړ شي اسلامي نظام نافذ کړي دا نو دوی ته اجازه چا ورکړله خپله مرضۍ باندې لګیا دي چې خپله مرضۍ باندې لګیا دي ویل باغیان دي او د دې جهاد اسلامي جهاد نه دی چې کله اسماعیل شهید او سید احمد شهید بالاکوټ کې شهیدان شو خلیفه صاحب ملتان کې ورک شو بیا را پیدا نه شو دغه شان دي قصې روانې دې زمانه کې موجوده وختونو کې کله چې په مصر کې اسلامي نظام نسکور شو د مرسی ډیر خلک چې ونه داسې بس اسلامي جامه کې د هغه سیکولر کفري نظام حمایت وکړو او مسلمانانو ته باغیان ویل بیا به د تیرو ورځو کې د روزې نه لږ وړاندنۍ خبره ده چې دغه مصر حکمران راغی سیاسي او د پیراون د مجسمې فاتحه وکړله او ویل چې پیراون دا د مصر یو هیرو تیر شوی دی لہذا پیراون ته به کافر او بد نظر باندې نه ګورئ دا زموږ د مصر هیرو تیر شوی زموږ قومي سړی دی هیرو دی ټول دنیا مسلمانانو بغیر سخت تنقید وکړي چې کدی ته کفر نه ویل کفر خو سخکر نه ولا همدغه شی دی بیا خلک پورته شو ویل چې نه د خپل قوم سره مینه کول دا د ایمان حصار دلایل شروع شو او سیاسي ویل دا ټیک کار کړي اوس به د سورزو کې فلسطین کې چې کوم جهاد وشو د فلسطینیانو سره کوم ظلم وشو هغه رقم رد عمل چې هغه پیښ کړو نو ټول دنیا نه بیا پتوراله د ځینې ګمراهانو د لاسه چې یاره فلسطینیان باغیان دي او دوه وجې ویل یو دا ده چې د طاقت توازن برابر نه دی اسرائیل طاقتور خلک دي کمزوري په ګټو باندې جنګ کوي په لیندو باندې جنګ کوي په غشو په چړو باندې جنګ کوي نو طاقت توازن برابر نه دی او چې توازن برابر نه نو د جهاد وایي نه د خودکشي او کېل کو دي دا انتهایی د قرآن او د حدیثو خلاف خبره ده ځکه چې بدر کې کوم جنگ شوی او نو هغه ټیم کې صحابه کرام څومره او مسلمانان او کافران مقدار څومره یو څومره تاریخونه تاسو ګورئ نو توازن به کوم ځای کې ټیک شوی دی او توازن د ټیکولو هیڅ حیثیت نشته قرآن وایي چې کم من فئة غلبت فئة کثیرة باذن الله ډېرې پیرې لږه ډله ده چې کله په حق باندې نو په ډېرو باندې الله تعالی غالب کړي ده دا خو قرآن صحیح آیات دی دویم د دروغو اعتراض دی دا وکړو الزام یې ولګاو چې د فلسطین کوم حماس والا خلک دي چې کوم د بیت المقدس د ازادۍ لپاره قربانۍ ورکوي ویل دا شیعګان دي حالانکه دا دنیا ته پته راځي دا شیعګان نه د سنیان خلک دي نو دغه شان د کې په هر زمانه کې داسې خلک شته چې کافران مسلمانانو کې دننه ناست دي او دلالي د بل چا دپاره کوي کار بل چا دپاره کوي امت کې انتشار د امت حالات کافرانو ته ټیم په ټیم باندې ورکول او دغه شان د کې په سوونو منصبي چې دې ته حواله شي مخکې بوځي الله تعالی چې کله درا سرګن شو د خبر د سرګن شوي نو فانه منهم يدبدب يهود او نصارو کې داخل له اوس د قران او د حدیث نمونه دي اسی اخري څه پیدا نه کوي ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالم ته
ظالم هغه چاته ویل کېږي چې قصدن عمدن د اسلام سره دښمني کوي، قصدن عمدن خپې پوهېږي خطي خبري خو د ضد د وجه نه او د لالچ د وجه نه د اسلام مخالفت کوي او مسلمانانو باندې ظلم کوي. نو دغه حاسدان او دغه ظالمان الله تعالی دې ته سمه لار نه ښیي. د دې نه معلومه دا شوه چې کله سړی د سره د پوهې نه د اسلام مخالفت کوي نو دې کس د مایوس شدت د اسلام په کار باندې نه راځي او دې ته الله تعالی د نیکو اعمالو توفیق نه ورکوي، د لاړ تباه او برباد شو. دویم حاسدان د هغې بحث مخکې تر شوی دی. دریم هغه خلک چې د مسلمانانو په لاس سر باندې د ظلم آغاز یې کړی دی، ظلم یې شروع کړی دی، وژنې یې، ورکه یې، شهید کوي یې، لکه د امریکایانو د پرې مثلا چې کم ترتیبات دي. دې خلکو ته الله تعالی هدایت نه کوي. چې کله هدایت ورته نه کوي نو دې دپاره بیا د هلاکت سوال پکار دی. او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل قنوت نازله کې به ویل چې اللهم مزقهم کل ممزق، یا الله داسې تباه کړي چې ریزه ریزه شي، نیست نابود شي. ډېر خلک دروغ دعوه کوي چې نبي علیه السلام خیري نه دي کړي، داسې خلکو ته نبي علیه السلام خیري کړي دي او دا د ډېرو روایتونو ثابت دي، ډېرو روایتونو ثابت دي. نو دې ځای کې دا خبره شوه چې الله تعالی ظالم قوم ته هدایت نه کوي. فذر الذين في قلوبهم مرض يسارعون منهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. دې ځای کې دا زجر شو منافقینو لپاره، رټنه زورل. ځکه چې کله داسې حالات راشي کم چې منافقین دي او د کفارو سره تعاون او دوستانه قایم دایم ساتل غواړي، د هغې اوس سره بانه هم ذکر کړله چې دوی به داسې بانه کوي. نو الله تعالی وایي تبعین هغه کسان چې فی قلوبهم مرض، د هغې مطلب کې بیماري ده. د بیمارۍ نه مراد منافقت دی چې وایو به داسې کوو به داسې، هغه والا خبره. یسارعون فیهم، دی به د یو بل نه وړاندې کېږي، فیهم د دې کافرانو دوستانې ده، د یو بل نه به وړاندې کېږي، یعنې په دې باندې په فخر کوي چې زما د کفارو سره تعلق دی، دوستانه مې ورسره ده. یقولون دی به وایي نخشه موږ یریږو ان تصیبنا چې موږ ته به راورسېږي دائرتون گردش د زمانې، حادثې. دائره در زمانې گردش ته وایي. زمانې گردش دا مطلب چې په زمانه کې دا ژوند چې خلک تېروي نو کله ښه حالت راځي کله خوشي حالت راځي، کله سړی بیماري کله روغي، کله غریبي کله مالداري، کله په یو حادثه کله بله حادثه. نو موږ د دې نه یریږو چې موږ باندې به د زمانې گردش راشي، یعنی حادثه به را باندې راشي، بده حادثه به را باندې راشي. نو چې کله را باندې بله حادثه راشي موږ د کافرانو سره تعلق خراب کړی، بیا به څه کوو؟ بیا به دولت کې مړه شو. له دې وجې نه موږ مجبوره یو چې کافرانو سره دوستانه وکړو. یا دا ده چې که موږ د کافرانو سره دوستانه ونه کړو نو موږ کمزور یو، مړه به هم کي، یا زموږ مخالف کوم قوتونه دي کافران د هغوی سره به ودرېږي او موږ به یو ځل باندې خراب کي. نو حکمت عملي ویل دا شوله چې کافرانو سره به دوستانې کوو. دا د منافقانو خلکو بانې شوې او د تاسو واورېدلې. قیامت پورې چې څومره منافقین دي کافرانو سره یاري دوستي قایم ده، د هغوی همدا وزرونه د بانې په الحال هم موجود دي. الله تعالی د هغې جواب کوي فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده. نو نږدې ده چې الله تعالی راولېږي فتح لره. ته په زړه کې دا خبره نه منافق نیولې ده چې کله اسلام غالب نشي کفر غالب شي نو بیا موږ به خراب شو، نه به نوکرۍ نه به مالونه غریبانان به یو. نو به دې وجه کافرانو سره پټه یارانه ښه ده چې په هغه ټایم کې ملازمت باندې والي. دا خبره دې بڼونو کې پټه کړې وه. الله تعالی د هغې جواب وکړه چې دا خبره به هم ونه شي. الله تعالی به د اسلام غالب کړي. فعسى الله ان ياتي بالفتح، نږدې ده چې الله تعالی راولېږي فتح. او د دې آیتونو نه لږه زمانه وروسته الله تعالی مکه فتح کړه. دغې نه بعد اسلام فتوحات شروع شو. او امر من عنده، یا حکم د الله تعالی له طرف نه. د دې امر من عنده نه مراد د غیب د اطلاع ده د دوی په حالاتو باندې چې دوی کوم منافقان دي. الله تعالی به د خپل علم مطابق نبی علیہ السلام ته هغې اطلاع ورکړي چې پلانکې منافق دی، پلانکې منافق دی، په نومونو سره به ورته وښیي. په زړه کې یې داسې نیوله، په خوله باندې داسې خبرې کوي. نو چې کله دا راز راخور شي نو منافقینو په شرمونو باندې وشرمېږي. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. نو دوی به وګرځېږي دا منافقان علی ما اسروا، په هغه خبرو باندې چې دوی پټې کړي دي فی انفسهم، په خپلو نفسونو کې. کومې خبرې چې پټې کړي دي هغه دا وي چې کفر غالب شي نو زموږ ځای به نه وي، او که اسلام غالب شي نو په ښکاره باندې به د مسلمانانو سره اوسېږو، بیا به هم ځای. نو لهذا کافرانو سره پټه یارانه دې دپاره کوم که دا کفر غالب کېږي چې زموږ پکې ځای ورک نه شي. اصلي خبره خو دوی دا کوله، دا پړه کې پټه کړې وه، دا دایره مایره حادثې پکې هسې یادولې. نو الله تعالی
بدی باندې نبی علیہ السلام خبر کی او دی به دغه رازونه باندې چې پټ ساتل نادمین دی په خیمانه پاغي باندې ځکه مسلمانانو ته خبر شرمنده بشي چې ظالمانو موږ سره په سپونو کې ناس وي منځونه هم را سره کول خېخي خبرې هم کولې پړنو کې د څه کو پرنی ولې ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين اقسموا بالله او بیا به وایي هغه کسان چې هغه ایمان راوړی دی هؤلاء الذين دا هغه کسانو اقسموا چې قسمونه به خوړل بالله په الله تعالی باندې جهد ايمانه بکره قسمونه سره انهم لمعكم چې یقینا موږ تاسو سره یو ان کې دا حرف شد والا تاکید د پاره دی لمعكم کې دا لام هم تاکید سره دی یعنی مضبوط قسمونه به خوړل او کله کې خبرې به کولې چې موږ مسلمانانو خلک موږ اسلامي خلک دي قرآن او حدیث سره ډیره مینه ده او وسه دا کارونه کړی دي د څه خبرې بڑا کې نیولې حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين نو ضایع بشي اعمال لدوی او دوی وګرځيږي خاسرین تاوانیان اعمال به ضایع شي کم کارونه چې مسلمانانو سره مصرف کړي دي منځونه او څه هغه به ضایع شي دینه بعد به مسلمانان په دې باندې خبري د منافقین غونډه عمل به سره کوي او د مرګ نه بعد به هم د دوی حالت خراب ځکه د کافران دي ایمان یې مات نواقض مرتکب دي نو بده وجه باندې قبر کې به حالات خراب دي کافرانو غوندي معاملې به سره کیږي او بیا د قیامت په ورځ به الله تعالی جهنم ته واچي ټول به خساره شي لہذا دغه چالاکیان دغه د وجه سیاست دوی په کار ناراض